بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 54 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ د اسم ظرف باره کې بحث کوو. اسم ظرف ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو. دا اسم ظرف چې دی دا اسم دی، اسم او ظرف په اصل کې په لغت کې لوښي ته وایي، لوښی. په اردو کې ورته برتن وایي، برتن. نو لکه مثلا ګیلاس شو، جام شو، کاسه شوه، هر یو لوښي ته اصل کې په لغت کې ظرف وایي. او نور اصطلاحي معنی کې دا ظرف نه دی، دا ظرف دوه قسمه دی. یا به دا ظرف مکان وي، ظرف مکان او مکان ځای ته وایي، ځای ته. یا به ظرف زمان وي، ظرف زمان پر اصل کې وخت وایي، وخت. نو د دې ظرف موږ دواړه معنی کولی شو. یا به موږ دا وایو د ظرف یو صیغه چې وي نو موږ به د هغې د ځای معنی هم کوو، د وخت معنی هم کوو. که ته یې د ځای د وخت دپاره استعمالوې هم به همدغه ظرف صیغه استعمالوې. که ته د وخت دپاره یو صیغه استعمالوې مقه د ظرف صیغه به استعمالوې. د ظرف صیغه ستا د ځای دپاره هم استعمالېږي، د وخت دپاره هم استعمالېږي. اوس به دا اسم ظرف موږ جوړو څنګه؟ نو دا اسم ظرف د فعل مضارع معروف د اولې صیغې نه جوړېږي. دا یضربو دی، یضربو. نو موږ چې کله هم د یضربو فعل مضارع د اولې صیغې نه او د معروف صیغه ده، د مجهول نه ده، د معروف صیغې نه هر کله موږ د ظرف جوړو نو دې سره به داسې وکړو علامت مضارع به ترې ختم کړي، د علامت مضارع به ترې ختم کړي. او دلته کې به میم مفتوح ولګي، زبر والا میم به ولګي، او آخري حرف له به تنوین ورکړي. نو دا یضربون مضربون شو. د مضربون معنی ده د وهلو ځای یا د وهلو وخت. که ته د ځای دپاره صیغه استعمالوې چې یاره د وهلو ځای، نو هغې دپاره هم ته مضربون استعمالوې. او که ته د وهلو د وخت دپاره استعمالوې همقه مضربون به. دا مضربون ته د وهلو ځای دپاره هم استعمالولی شي او دا مضربون ته د وهلو د وخت دپاره هم استعمالولی شي. ټیک شو دي؟ نو مضربون نو هر کله یاد وساتئ دا موږ د درې قسمه صیغو نه جوړو. ګورئ یو خو یضربو دی، یضربو. آخري حرف نه مخکې حرف باندې که زبر یا زیر وي په خپل حال به پرېږدي، نه به یې چیړي. که زبر وي بیا به هم نه چیړي. لکه یسمعو دی، یسمعو. وګورئ د آخري حرف نه مخکې میم دی، په ده باندې زبر دی، نو دا به هم نه چیړي. او د یضربو کې د آخري حرف نه مخکې باندې زیر دی، دا به هم نه چیړي. نو کله چې موږ د یضربو نه د ظرف صیغه جوړو نو علامت مضارع به دې ختم کړي، میم مفتوح به ولګې، زبر والا میم به ولګې، او آخري حرف له به تنوین ورکړي. بعض دا دوه تبدیلیانې به پکې کې. د یضربو نه مضربون شو، مضربون د وهلو ځای یا د وهلو وخت. او د یسمعو دی، د یسمعو نه به علامت مضارع یا ختمه کړي او میم مفتوح به ولګې، آخري حرف له به تنوین ورکړي، آخري حرف. نو مسمعون، د یسمعون مسمعون، د مسمعون معنی ده د اورېدلو ځای یا د اورېدلو وخت. اوس فرض کا که چېرته آخري حرف نه مخکې باندې پیش وي نو بیا به ته دا پیش ختمې زبر به ورکړې. لکه مثلا ګوره ینصرو دی، ینصرو. نو علامت مضارع به ته دنه اسم ظرف جوړې، علامت مضارع له به زبر ختم به کړي، هغې په ځای به میم مفتوح ولګې، آخري حرف له به تنوین ورکړي. او د آخري نه مخکې ته به وګورئ که پیش پې وي هغه ختم کې زبر به یې کړي. او که زبر یا زیر وي په خپله نو هغه به نه چېړي. لکه څنګه په یضربو کې یضربو دا ګوره مضربون موږ د یضربو نه جوړ کړو، د یضربو دا ګوره د آخري حرف نه مخکې باندې زیر دی، دا موږ ونه چېړلو، صرف علامت مضارع په ځای باندې میم مفتوح ولګو، آخري نه هم تنوین ورکړو. او دا مسمعون چې دی دا موږ د یسمعو نه جوړ کړو، یسمعو. آخري حرف علامت مضارع ختمه کړه، میم مفتوح هم ولګو او آخري حرف باندې هم تنوین ولګو. بس د آخري نه مخکې باندې زبر دی، دا مو نه چېړلو. او دا منصورون چې دی که نه دا مونږ د ینصرو نه جوړ کړو، ینصرو. نو دا ګورئ علامت مضارع ته ختم کړه، میم مفتوح هم ولګو، میم مفتوح. ٹھیک شو؟ او آخري حرف باندې تنوین ولګو، آخري نه مخکې ته وګوره په ده پیش دی، دا پیش په ختم کې زبر به کې. چې پیش وي آخري نه مخکې به حرف باندې پیش وي نو هغه به زبر کې. او که د آخري حرف نه مخکې باندې زیر یا زبر په خپله وي نو هغه به نه چېړي. نو د یضربونه مضربون شو. او د یسمعونه
د یسمعون مسمعون شو او د ینصرون ینصرو د ینصرون منصورون شو منصورون ٹھیک شو نو د مضربون معنا د وخلو یو ځای د مسمعون معنا د اوریدلو یو ځای او د ینصر معنا د منصورون معنا د مدد کولو یو ځای ٹھیک شو جی نو اوس وګورئ دا مضربون موږ سره واحد دی د وخلو یو ځای مضربانی چې دې سره د اخري حرف باندې تنوین دی د باندې زبر ولګاو اني ور سره ولګاو د وخلو دوه ځایونه او مضاربو د وخلو ډیر ځایونه نو واحد اسم ظرف لپاره مضربون دی مضربون معنا د وخلو یو ځای تسنیه اسم ظرف مضربانی د وخلو دوه ځایونه جمع مکسر د دې جمع سالم نه جوړیږي د اسم ظرف جمع سالم نه د دې جمع مکسر جوړیږي مضاربو د مضاربو معنا د وخلو ډیر ځایونه او دا د واحد اسم ظرف چې دی واحد اسم ظرف د دې موږ د تصغیر صيغه جوړو واحد مصغر اسم ظرف نو مزيربون د مضربون معنا د وخلو یو ځای او د مزيربون معنا د لګ وخلو یو ځای د مضربون یو کس وخل د وخلو یو ځای دی خو ډیر وخل پکې کیږي او مزيربون د وخلو یو ځای دی خو لګ وخل پکې کیږي ٹھیک شو جی نو مضربون مضربانی مضاربو مزيربون د دې مضربون په ځای مسمعون ولګوا مسمعون د اوریدلو یو ځای مسمعانی د اوریدلو دوه ځایونه مسامع د اوریدلو ډیر ځایونه مسيمعون د لږ اوریدلو یو ځای اوس وګورئ منصورون د مدد کولو یو ځای منصورانی د مدد کولو دوه ځایونه مناصرو د مدد کولو ډیر ځایونه منیصرون د لږ مدد کولو یو ځای اوس واخلئ مدخلون د داخليدو یو ځای مدخلان د داخليدو دوه ځایونه مداخلو د داخليدو ډیر ځایونه او مدخلون د لږ داخليدو یو ځای او اوس وګورئ د مخرجون د وتلو یو ځای مخرجانی د وتلو دوه ځایونه مخارج وګورئ موږ وایو یاره د دې حروف مخارج صحیح کوي مخارج معنا د وتلو ډیر ځایونه او مخیرجون د لږ وتلو یو ځای ٹھیک شو نو دا قشر هر صيغه هغه له تاسو اسم ظرف جوړولای شئ د اسم ظرف د جوړولو طریقه دا ده چې دا فعل مضارع د اولي صيغې نه علامت مضارع به ختم کې میم مفتوح په لګي اخیری حرف باندې به تنوین ولګي کله اخیری حرف نه مخکې باندې پیش وي اوبه زبر کې او که پیش نه وي زبر یا زیر وي په خپل حال به پرېږدي نو دا زمونږ د اسم ظرف د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام